السلام علیکم. چې کله موږ یو نوی یوټیوب چینل جوړ کړو نو د هغې لپاره بیا زموږ مسله څه وي د یونیک نیم چې هغه داسې نوم ورله موږ کېږدو چې هغه بالکل د چا نه وي او خالص زموږ وي. د هغې لپاره موږ څه وکړو دلته سرچ ته راشو په دې کې وګورو چې یاره دا چینل ګورم چې شته که نشته نو هغه په لکاو کروړاو چینلې دي نو پای کې کاته ګران دي. په ټول اسان طریقه سره خپل چینل ته راشه د یو به ووهې په یو نه بعد دا پنسل ووهه پنسل نشان ته راشه دې نه بعد ته دلته دی شي دا هینډل دا هینډل داسې څیز دی چې دا د یو چینل یو وي دا دوه مکس نشي راتلی مطلب د ټول دنیا چې دی په دې کې به تا چې کوم منتخب کوو نو هغه به بل چا بالکل نه وي. زه دا د موبایل څخه کومه زه ته وینې ګورو ته زه اوس هینډل ورکوم دا زما د نوبل کلیګرافي چې دی زما بل چینل دی نو دا چې دی دې باندې تاسو لیدلی شئ دا زما بالکل یونیک دی دا بل څوک اوس نشي ښودی. اوس زه تا ته ښیم ګوره ته خپل چینل له نوم ورکوې یونیک نیم داسې مثال در کومه دا ستا چینل نوم دی یونیک نیم. اوس ورته ګوره ښه دا وګوره دا وایي دا هینډل اویلیبل نه دی مطلب دا مخکې نه چا دا چینل ښودلی زه اوس ورکومه 2026 چې ما ول ورکو اوس ګوره ورته وتلو زه اوس ګوره خپل یوټیوب ټپس ورکوم زما د چینل نوم دی یوټیوب ټپس. اوس ورته ګوره ښه دا تا ته وایي چې لکه دا ښودی شوی دی نه دا د مخکې نه ما نیولی دی دا ته نشی کولی که ته یې لږ بدلی نو یوټیوب واي ټي ټپس ول ورکړه مطلب لږ غوندې یې بدل کړه نو بیا چې کله دلته هغه وشو نو مطلب دا وګوره هغه دا شین شو بالکل دا ټیک دی دی په دې باندې ته بیا خپل چینل جوړولی شي. دا اسانه طریقه ده دا ضرور اپلای کړئ. موږ څه وکړو ځو سرچ ته په سرچ کې ګورو نو هلته بیا کاته لږ ګران وي نو اسانه طریقه اپلای کړئ او په دې باندې خپل یونیک چینل ځان له جوړ کړئ.